حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ پرشتہ کی دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سو وسو والله فهم دا خو کار وکړو فکر وکاو دغه تعلیم سرشته وسره وکنه نه نو وسره نو حضور فرمایا علی و فاطمه و اولادهما علی فاطمه او د قیامت پورې د دې چې کوم اولاد دي د دوی مینه په امت باندې واجب ده. وای حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ پرشتہ کی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سو یاره دا خو مال زما د اهل بیت مینه ته زده کوي د قران د ویلو محبت ته زده کوي. بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد فقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدبوا أولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب أهل بيتي وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هغه شاعر وایي چې نه لرمه جبه کې طاقت امام حسین نو څنګه د بیان کم فضیلت امام حسین خلاف یم منکر یم د یزید د خلافته قائل یم ستا د امامت امام حسین همدا د کلمې خاوندان ستا د نیکه مخ کې همدا د کلمې خاوندان ستا د نیکه مخ کې ولاړ به وي محشر کې ملامت امام حسین. ناظرین ما ستاسو د مخ یو آیات وي چې قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایي چې اے پیغمبر ته دې امت ته ووایه چې زه ستاسو نه د اجر رسالت په مقابله کې صرف د خپل اهل بیت او خپل د اولاد مینه غواړم. بیا صحابه کرام تاسو کوي چې من قرابتکم هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم چې یا رسول الله ستا هم کم قرابتدار دي چې دا غوي مینه په مونږ باندې واجب ده. نو حضور فرمایا علی و فاطمه و اولادهما علی فاطمه او د قیامت پورې د دې چې کوم اولاد دي د دوی مینه په امت باندې واجب ده. بل حدیث کې پیغمبر اسلام فرمایي ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال چې خپل اولاد ته درې خبرې زده کوي حب نبیکم وحب اهل بیته وقراءة القرآن زما مینه ته زده کوي زما د اهل بیت مینه ته زده کوي د قرآن د ویلو محبت ته زده کوي یعنی خپل اولاد ته اوخی چې هغه قرآن سره مینه کوي او قرآن وایي قرآن ولي. ناظرین محرم تیر شو او د ټولو نه غټه د افسوس مقام دا دی چې په دې محرم کې موږ له پکار و چې موږ د اهل بیت ذکر کړی وی لیکن مولا صاحب همیشه یا پدې کې مخالفین یعنی اهل تشیع ته کنزل کړي دي یا د ماتم مخالفت کړي دي یا یزید د یزید لعنتی دفاع کړي ده. ما یو ویډیو وکړه تاسو ته مخما چې په هغه کې یو انکر زمنګ د پښتو په علاقه کې د بزرګانو نه د سپینګیرو نه دا تاسو کوي چې امام حسین د پیغمبر پاک سره رشتہ سوا. افسوس مقام دی چې پسپینه ګیره شو داو ته پته نشته چې امام حسین د پیغمبر پاک سره رشتہ وا. بل نه تاسو کوي چې په محرم کې څه شو هغه وای ماته څه پته ده چې په محرم کې څه شي. مناسب ته په ضد چې زه د اهل بیت سره مینه کوم دا منافقت ده. مناسب ته په ضد چې زه د اهل بیت ذکر کوم دا منافقت ته دا دي دروغ دي. کتا په منبر د اهل بیت ذکر کوله ګورئ اهل تشیع کا ماتم کوي هغه سره زمون کار نشتی اهل تشیع کا چرته نوهي وای دا هغه سره زمون کار نشتی. موږ له پکار د چې په خپل انداز کې د اهل بیت ذکر وکړو د هغوی هغه قربانیان چې کوم د پیغمبر پاک دغه کورنۍ دغه د پیغمبر پاک اولاد د دین اسلام د پاله ورکړلی زماستا د کلمې وینکو د پیغمبر پاک داغه کلمه وو داغه سره د مینې داویدار یو موږ له پکار د چې هغه د اولاد سره مینه وکړو دا غوي تذکرہ عام کو. الله رب العزت موږ تاسو له په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي. نو ورونو تاسو ته یو درخواست کوم چې دا کوم ویډیو زه د دې سره لګوم دا به خامخا وګورئ نو بیا به تاسو وګورئ چې په منبر باندې کچرته د امام حسین ذکر شوی د هغوی د قربانیانو تذکرہ شوی نن به زما مشران نن به زما ځوانان په دې حالت کې نو چې چاته دومره پته نشته چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام او د امام حسین واپس کې څه تذکرہ ده چاته دومره پته نشته چې امام حسین څومره قرباني ورکړي دي او په کوم انداز کې سره ظلم شه دي او هغه شهادت ورکړي دي. الله رب العزت منګه تاسو د مخالفینو په ضد کې یعنی منګه مخالفت کو داغه په ضد کې خپل د ایمان نه لاس انزل له الله رب العزت منګه د عمل کولو توفیق راکړي. دا ویډیو به خامخا وګورئ او خپل ملګرو سره به خامخا شیر کړئ. والسلام ورحمت الله. خبره کور بسیږي ورپسې وږي
خطر ته وایه د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرشته کې سو ها مورما څه واقع شو پکې دغه پته ده نه نشي پته درته تر دا وایه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ فرشته کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سو ها وسو والله سمه دا خو کار وکړو څه کار به کوو دغه تعلیم سرشته وسره وکنه نه نو وسره نو هغه خدا چې خبره ده کنه مونږ خدای ته د ګرمۍ د لاسه مونږ ته پته لګی نه ګرمي ده او محرم میاشت په کې نور مسله پکې نه دراغلي پوه شو دغه د ګرمۍ راغسي او ګرمۍ مسله ده منګي هم دې سات کې نشي هر څه اردان دی او صدا سه دغه نشته پوه شو کنه بارانونه کیږي او څه پریشانی پکې نشته مونږ درته وایي حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ فرشته کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سو یاره دا خو مال عالم نه یم دا به عالم سړی نه تاسو کوي او درته وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک کمل کړه دا خو تا د بیل وګوره کنه اوس مونږ وخت مونږ ګور بس راځي جو څه پته راځي خو مونږ وخت راځه مونږ بس راځه جواب الله کوم کنه خبره دې کړه خیر خبره باندې مونږ بس کوم راځي مونږ بس څه وایم دې واقع خو پته نشته نشي پته درته وایي حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرشته کې سو الوا دې نسیو مدینه کې خار کې مدینه خار کې ده او ته مدینه تللی او جی پخپله ته تللی پنځه شپږ پیر کتلې ده بخبره او جی علي رضی الله او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه ته کتل په مدینه کې مدینه کې ده دا وایي چې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک کم ملک دی روزه چرته کم ملک دی یہ معلومات خبر مبارک ده نہیں جی دا خو په خلیج ممالک کو خاص کر مصر کې متر کې څه مسله ده باقي ته دې قد څه کنه موږ ته ونه کوو جګړه خو نه کوو تر دا وایي روزانه د محرم الحرام میاشت ده دې کس طرح جګړه واقع شوه ها زه نه مریډي زیاده کوېسچن نه ریډه زما کنفلیکټ کوېسچن کې لوګان زیات دي بیا دغه بهونه کې لږ مشکل بینه نه نه تاسو لکه دیواله سره معلومات زه دې نه شم ویلې تاسو ذاتي او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دې معلومات خو نشته نشي پته درته سعودي عرب کې به شاید وی بلکه پته نشته کنه خطر ته وای دا کم ملک کجوري جاته پیدا کی سعودي عربیه کې سعودي عربیه کې جی دا واقع پکې شو جی روزانه ته دا وای دا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرشتہ کی سو دا خو نسیو دا کنه او محمد سلام دا ونی کو دا کربلا کې امام حسین رضی الله تعالی عنہ په دې ورځ شهید شي ولسم محرم باندې درته وای چې دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه دغه روزه مبارک چرته ده دا غره روزه مبارک عراق کې ده جی نجف کې ده تاسو را دا وایي چې محرم میاشت روانه ده محرم د محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعه شوې وه چې 1400 کال نه زیات ټایم تیر شو او موږ د دنیا مسلمانان چې کوم دي هغه زیات ساتو یاره خو داسې واقع خو زما په دغه کې نه راغلی ستا علم کې نشته دی دا داسې زما خو یا به یېري خو یا شته دی نه نو دا د حسن حسین رضی الله عنه د هغو شهادت میاشت وه پوه شوې باقي په دې باندې مولیان ډېر پوهېږي خو دغه شیعهګانو خپل یو دغه دی هغه کوي پکې تر نور څه خاص دغه پکې نشته ما علم نه دی کړی زه دغه یم یقیني خبره درته کوم ما قرآن نه دی مسلمان خو یې که نه مسلمان یم نه در زده کوې انشاءالله زده کوم زه په خپل دماغ بیمار یم جی صاحب زه به تا ته څه ووایم یاره زه په خپله دغه مزدورو کې یم وګته مسافری کې یم السلام علیکم قدرمنو کتونکو نن یو وارې بیا زه تاکوټ بازار کې ولاړ یم او پروګرام زموږ روان دی ما ته څه پته ده نن زموږ د پروګرام موضوع چې کومه ده هغه د محرم الحرام حوالې سره ده او موږ یو درې سوالونه به چې کوم دي خپل پروګرام کې د بازار کې چې کوم راغلي خلک دي دوی نه به ږدو لومړنی سوال دا دی چې محرم کې څه داسې غټه واقعه شوې وه چې هغه د 1400 کالو نه زیات ټایم تېرېدو وروستو هر کاله چې کوم دی هغه مسلمانان یاد ساتي د هغې نه علاوه دویم سال چې کوم دی هغه به زموږ دا وي چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرشته کیسو او دریم سوال چې کوم دی هغه به حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حواله سره به چې دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چې کوم دی هغه په کوم ملک کې دا پروګرام زمونږ روان دی ما د سپدا دا تاکوړ بازار کې ولاړیو ته کوم ځای دی خیره د بشام بشام ها د تاکوړ بازار کې څه کوي کاروبار کوي خاطر دا وای روزانه د محرم میاشت روانه ده د محرم میاشت کې څه غټه واقعیا شي چې د دنیا مسلمانان چې کوم دي 1400 کارونه زیات ټیم تیر شو هغه واقعیا یاد ساتل کیږي پته نه لګي یار نشي بدرته نه دا وای حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرشتہ کیسو در تم پته نشتی تو پاک کورې دا ولي او درته وای دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نوم دی اورېدی دی د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چرته ده بس دا اخی اور بل سوال پکې راته وایم آسان سوال راته وایم دا کجوري چې کوم دي کجوري دا کم ملک زیات پیدا کیږي سعودي عرب کی دا دیم غلط وي ګنده وای دا بالکل پته نه لګي ته عمر څومره دی عمر دې 19 سال څومره کال ته برسي بیا معلومات کوي پته نه لګي یار پته نه لګي آباد اوسه دا وای دا محرم میاشت د محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعیا شوې ده چې هغه 1400 کالونه زیات ټیم تیر شو مسلمانان چې کوم دي هغه واقعیا یاد ساتي جی صاحب زه به تا ته څه ووایم یاره زه په خپله دغه مزدورو کې یم وګته مسافرۍ کې یم نشي په درته نشته زه په کده کار کې پرون راغلی یم کور ته عمر دې څومره دی عمر به دغه 25 کال 25 کال ها درته وای حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرشتہ کیسو یاره جی صاحب لکه دغه خو ډیر دي کنه خو زه به تا ته کوم خبره کوم اوري څنګه دغه ډیر دي خو زه به تا ته کومه دغه ویم دا اخري دا وای حضرت مونږ دغه یو لګوانی کنه درته وای حضرت کی مونږ لګ نشو دغه کولای تاسو ما ذهن دا اخري او سوال ته وای بس بیان حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک درته دغه منی نشم ویلای چې تا ته خلق دې شات راو تاسو راته دا وای دا محرم میاشت روانه ده د محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعیا چې وجه موږ ټول د دنیا مسلمانان چې کوم دی هغه واقعیا 1400 کارونه زیات ټیم تیر شو موږ یاد ساتو بسم الله الرحمن الرحیم دا محرم چې دا د وس نن دی دا چې دنیا قیمشي ده دا میاشت ده دغه ده لکه محترمه ده دا سلسله را روانه ده خو زمونږ مسلمانان رونه چې دي حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنہ په دې روزو کې شهیدان شي دي نو زیات خلک دا توجه دغه ته ورکوي چې یاره دا په دې وجه بختوري دي چې حضرت حسن حسین رضی الله تعالی عنہ په دې کې شهیدان شي دي لیکن دا د دې سره تعلق نشته د دې تعلق د دنیا چې قیمشي ده د میاشت ده محترمه ده څنګه چې دروځي ده د غټ اختر ده دغه سي محترمه ده درته وای حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرشتہ کیسو نو سکه ته چې لور اولاد لور اولاد خدرته وای دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چرته ده دا عراق کې ده سو کوئی چې نه سعودي کې ده سو کوئی نه مزار شریف چې د افغانستان کې هلته ده خو کمپلیټ چاته ده ته غنه د معلومه چې کوم ځای دا قیمت خو چې کوم ټول افغانستان طرف ته ځي یار خو زیات عراق ته هم ځي کنه کوفی ته ځي دغه ته ځي کربلا ته ځي هر ځای ته ځي خلکو خو دغه ریشه خو تصدیق خبره ده چې دا په سعودي کې دي قدرمندو پروګرام زمنګ روانه تاکوټ بازار کې ماته څه پته ده د محرم حواله سره ما سره دا ورور موجود دی په دې بازار کې روز تر دا وایي چې محرم میاشت روانه ده د محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعیا شوې وه چې 1400 کالونه زیات ټیم تیر شو او مسلمانان چې کوم دي هغه واقعیا او هغه ورځ یاد ساتي محرم کې ډېر زیات واقعیا شوي د اسلام په تاریخ کې ډېر زیات واقعات د محرم په میاشت کې شوي کم ډېرې شوي دي اوس خو یو خو یاد کنه یو غټه ډېرې شوي دي ایری درن حضرت وای حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرشتہ کیسو نسیو جی ها درته وای چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چرته ده کوم ملک ده عراق کې کوفه عراق کې ده کوفه کې جی ها درته وای چې دا کجوري چې کوم دي کجوري دا کوم ملک زیات پیدا کیږي کجورو هو عربو ملکونو کې ټولو کې زیاتی یو ملک یاد کې چلته غړي پیدا کیږي کنه سعودي کې ډېری سعودي کې تو کربلا واقعا خبره ته نه معلومه ما علم نه دی کړی زه دغه ما یقیني خبره ده کوم ما قران نه دی مسلمان خوې کنه مسلمان هم نه در زګای
ان شاء الله زه کوم زه په خپل دماغ بیمار یم او دا به زده کوې انشاءالله ان شاء الله خامخا مسلمانان یو موږ خامخا زده کوو. مسافر درجو نن به زده کو څه غټه مسله نشته عبدالله به راځي راځي به خروره تر دا ووایه چې د محرم الحرام کې څه داسې واقعه شوې وه دې میاشته کې چې هغه 14 کالو نه زیات ټایم تېر شو اوسه پورې یادېږي یاره د هغې خو داسې اندازه مونږ ته نه ده شوې یوازې ورېده که نه خو بهر حال تاسو واضحه کولی شئ مونږ ته نشي په درته نه جي تر دا ووایه چې حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د پرشته کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو یاره دا اندازه تاسو ته دا نظر تم نه لګي جی خاطر ته وایه چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه چې کوم دی دغه روزه مبارک په کوم ملک ده روز مبارک ما د ښکاري سعودي عرب کې سعودي عرب کې ده جی قدرمندو زموږ پروګرام روان دی ما ته څه پته تاکوړ بازار کې دا یو مشر مو سره موجود دی تاسو را دا وایي چې محرم میاشت روانه ده محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعه شوې وه چې 1400 کال نه زیات ټایم تېر شو اوسه پورې موږ مسلمانان چې کوم یو هغه یاد ساتو جی کربلا ته وایې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پرشته کې سو نسیو ها حضرت علی رضی الله تعالی عنه روزه مبارک چرته ده کوم ملک ریاض کې ده خاطر ته وایه کجوري کوم ملک زیاتې پیدا کیږي سعودي عرب کې سعودي سعودي تللی سعودي ته یو پیر تللی بیا که زما خیال سره ملا ماته شی نه دی نه بیا نه تللی پروګرام زموږ روان دی ما ته څه پته ده تاکوړ بازار کې او دا ورور مو سره موجود دی ورور د کوم ځای ښه ورور تر دا ووایه چې د محرم الحرام چې کوم دی دې کې څه داسې واقعه شوې ده چې هغه 14 کالو نه زیات کلونه تېر شله خو هغه واقعه چې کومه دغه یادېږي دا د حسن حسین رضی الله عنهم چې هغو شهادت میاشت وه پوه شوې باقي په دې باندې مولیان ډېر پوهېږي خو دغه شیعهګانو خپل یو دغه دی هغه کوي پکې تر نور څه خاص دغه پکې نشته دا یوم کربلا چې کومه ده هغه تاسو ونه ویې که یوم کربلا وه که نه دا راته ووایې چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې کوم دی دغه روزه مبارک چې کوم ده هغه کوم ملک کې ده روزه مبارک سعودي عرب کې سعودي عرب کې ها او دا راته ووایې چې حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرشته کې سو نسیو جی مهرباني کو پروګرام زموږ روان دی ما ته څه پته ده او تاکوړ بازار کې دا یو مشر ما سره موجود دی تاسو را دا وایي چې محرم میاشت روانه ده محرمه د محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعه شوې وه چې 1400 کال نه زیات ټایم تېر شو او موږ د دنیا مسلمانان چې کوم دي هغه زیات ساتو یاره خو داسې واقع خو زما په دغه کې نه راغلی ستا علم کې نشته دی دا داسې زما خو یا به یېري خو یا شته دی نه نو دا راته وایي چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پرشته کې سو دا نسیو جی ها دا راته وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنه روزه مبارک چې کوم ده هغه کوم ملک ده هغه په دغه کې ده مدینه کې ده مدینه کې ده ښه مدینه کې ده خاطر ته وایي چې کجوري چې کوم دي دا کم ملک زیات پیدا کیږي زما په نسبت باندې خو دا مدینه کې زیاتې دي مدینه کې زیاتې دي جی او بېشکې هم دي خو مدینه کې زیاتې دي ته چې د باره تللی چې په سعودي ته پاتې شیم او جی پاتې شي یاره څه په سره تیار دي خو پاتې شیم مزدوري دې کوله هلته کې مزدوري مې کوله او جی مزدوري مې کوله قدرمنو کتونکو پروګرام زموږ روان دی ما ته څه پته ده او محرم حوالې سره زموږ سوالونه دي دا یو ورور مو سره موجود دی روزانه تر دا ووایه محرم میاشت ده د محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعه شوې وه چې موږ د ټولې دنیا مسلمانان 1400 کالو نه زیات ټایم تېر شو موږ هغه واقعه یادو بالکل جی دا خو ډېره عزتمنه میاشت ده مکرمه دغه 10 محرم باندې کومه مشهوره واقعه چې د کربلا شي او امام حسین رضی الله تعالی حسن حسین هغه پکې وفات شوي که نه شهیدان شوي پکې دا هغه واقعه پکې شوی جي روزانه ته دا ووایه د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پرشته کې سو دا خو نسیو دغه که نه محمد صلی الله علیه وسلم او دا راته ووایه حضرت علی رضی الله تعالی عنه روزه مبارک کوم ملک کې دی ازیتنا خو عرب ملکونو کې دي نو اوس دغه عرب ښه تاسو راته دا ووایه دا محرم میاشت روانه ده محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعه شوې وه چې 14 کالو نه زیات 1400 کالو نه زیات ټایم تېر شو مسلمانان چې کوم دي هغه واقعه هر کاله یاد ساتي
د محرم میاشتې کې غټه واقع دا شوه چې نبی علیه الصلاة والسلام نصیب کربلا کې شهیدان شي عاشوره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم نسیو دغه نومونه سو د هغو امام حسین رضی الله تعالی عنه کربلا کې شهید شو 72 ساتیانو سره او حضرت امام حسن رضی الله تعالی هغه مخکې وفات شي دي شهید د هغو نه مخکې وفات شي دا کربلا کې امام حسین رضی الله تعالی عنه په دې ورځ شهید شي 10 محرم باندې درته وایي چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه چې کوم دی هغه دغه روزه مبارک چرته ده د هغه روزه مبارک عراق کې ده جی نجف کې ده نجف کې او جی او درته وایي کجوري چې کوم دي کجوري دا کوم ملک زیات پیدا کی عرب ملکونو کې دي سعودي عرب کې غالبا نو مغله کوم ملک سعودي عرب کې او جی ورو درته وایي د محرم میاشت روانه ده جی محرم میاشت کې څه چې غټه واقعیا شی او چې 1400 کال نه زیات وخت تیر شو هغه واقعیا چې کوم دی اوسه پورې مسلمانان یاد ساتي دې کې دا واقع شو چې امام حسین چې هغه سره زیاتې شو څه زیاتې شو هغه سره دوکه کول هغه ورته درې مطالبه کول چې یا خو ما پرې دی او یا هغه ته ماته بدعت کا یزید ورته هغه چې دا بدعت نه کوم او هغه وجه من دا بیا شهید کړو ها تر دا وایي حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ فرشتہ کې د محمد صلی الله علیه وسلم سو نه نصیب جی نصیب جی ها درته وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چرته ده کم ملک حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دې معلومات خو نشته سعودي عرب کې به شاید وی بل پته نشته کنه جی درته وایي دا کم ملک کجوري زیاته پیدا کی سعودي عربیه کې سعودي عربیه کې جی خیر ورته ته وایي محرم میاشت روانه ده محرم میاشت کې سره غټه واقعیا شوی و چې 1400 کال نه زیات ټیم تیر شو هغه واقعیا اوسه پورې مسلمان یاد ساتي هغه نبی اسلام نسی شهید شو امام حسین هغه رسته کوم ورځ ویل کی محرم ورځ ویل کی محرم کې شهید شو محرم کې شهید شو هغه ورځ نوم سره ورځ نوم خو راته پته نشته درته وایي چې حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرشتہ کې سو نسیو درته وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک کم ملک ده ایران کې تقریبا ها او درته وایي دنیا کې کم داسې ملک دی جلد کې کجوري زیاته پیدا کی سعودي عرب کې سعودي عرب کې څه مسله ده باقي ته دې قد څه کنه موږ ته ونه کوو جګړه خو نه کوو تر دا وایي روزانه د محرم الحرام میاشت ده دې کې سره څه واقع شي و ها زه نه مریډي دا کوېسچن نه ریډه زما کنټریکټ کوېسچن کې لوګان زیات دي بیا دا بهونه کې لږ مشکل بینه نه تاسو لکه دیواله سره معلومات دي زنه شمو ویلي دا وزاتي او ها دا ورور مو سره موجود دي قدرمنو کتونکو تاکوټ بازار کې ولاړی او پروګرام زموږ روان دي ماته څه پته ده تاسو راته دا وایي چې محرم میاشت روانه ده محرم میاشت کې سره چې غټه واقعیا شوی و چې 1400 کالو نه زیات ټیم تیر شو او مسلمانان چې کوم دي د غرض یاد ساتي جی هغه د کربلا واقعیا موږ ته د کربلا واقعیا کې څه شو هغه موږ ته سبق راکوي کربلا واقعیا کې څه شو هغه نو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم شهیدان شوی جی سنو منو جاکو امام حسین رضی الله حسن رضی الله دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نسیو بالکل جدا نسیو ها تاسو را دا وایي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چرته ده جی هغه په عراق کې راځي عراق کې ده ها دا په دنیا کې ټول نه زیات چې کوم دي کجوري کم ملک پیدا کی جی دا خو په خلیج ممالک خاص کر مصر کې قدرمنو کتونکو پروګرام زموږ روان دی ماته څه پته ده تاکوټ بازار کې او دا کم درې سوالونه چې کوم د محرم حوالې سره جو کړل درې سوالونه وسره کجورو حوالې سره په اخره کې به دې صحیح جوابونه تاسو مخکې راوړو منګه ما سره دا ورور موجود دی د دې مقامي دی ورور تر دا وایي محرم میاشت روانه ده محرم میاشت کې سره چې غټه واقعیا شوې وه چې 1400 کالو نه زیات ټیم تیر شو او مسلمانان اوسه پورې هغه واقعیا موږ یاد ساتو څه ووایم دې واقع خو پته نشته نشي په دا راته وایه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ او حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرشتہ کې سو الوا دي نسیو پته رسی پته راته نسیو نسیو نه سم خبرو او نسیو څه کچا کو نه خبره کوي نه کچا نه کوي تر دا وایه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چې کوم دی هغه کم ملک ده مدینه کې خار کې مدینه خار کې ده او ته مدینه تللی او جی پخته تللی 15 شپک پیر کتلې زه بخبره او جی علی رضی الله
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزه تا قتل په مدینه کې مدینه کې ده قدرمنو کتونکو پروګرام زموږ روان دی ما ته څه پته ده او دا یو ورور موږ سره موجود دی ورور تر دا ووایه چې محرم میاشت روانه ده محرم میاشت کې سره چې غټه واقعه شوې وه چې 1400 کالو نه زیات ټایم تېر شو هغه واقعه او هغه غرض یاد ساتلی کېږي نو هغه خدا چې خبره ده کنه مونږ خدل ته ګرمای د لاسه مونږ ته پته لګی نه ګرمي ده او محرم میاشت په کې نور مسله پکې نه دراغلي پوه شو دغه د ګرمای راغسي او ګرمای مسله ده منګي دې سات کې نشي هر څه اردان دی او صدا سه دغه نشته پوه شو کنه بارانونه کیږي او سس پریشانی پکې نشته درته وای حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ پرشتہ کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سو یاره دا خو مال عالم نه یم دا به عالم سړی نه تاسو کوي دا خو مسلمان ته پته پکار ده نه خیر مونږ ته پته نشته دا عالم زه به وایم ای راجیات دی خو به غلط بشم ګناه ده یغه خبره ده مولیان کار ده مولیان به دا خبرې کوي او د امي سړی کار ده نه ده او بیا د هر سره راځي خو کوم غلط شم ځان به ګناه بعض وړي خبره من خلک کفر توم زی او د ناره خبره من دا خو بنیادی خبرې پکار پته یې چړي ده کنه یاره ټیک تاسو خو لکه مونږ لا دا چړ مونږ لا پته نه کړی لکه مونږ لا چړ خطر ته وای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چرته ده یاره هغه خو د تاسو په ټولو دنیا د په سعودي کې دا پوښه مونږ دغه غټه روزه د نبی علی السلام روزه د مونږ ال د زو نور مونږ د اندازه نه لای خطر ته وای کجوري چې کم ملک زیات پیدا کی یاره کجور خو په سعودي کې زیات دي خلک دا خلک وای زیات دي سعودي کې زموږ د ساکر علاقه کې نو کم کوز کېږي سعودي کې خلک وای زیات خوم دي قاری سے مستر موجود دی موز رواني و زموږ موز به سره وکړو کنه خا روزه تر دا وای دا محرم الحرام میاشت د کې څه چې غټه واقعا شی و چې سوال سوا کاله نه زیات ټایم تیر شو اوسه پورې مسلمانان چې کوم دی هغه رد چې کوم دا هغه واقعا چې کوم نه منګ یاد ساتو دغه واقعا کربلا ته یا ساتل غواړي دا په معظمه میاشت ده په دې کې د لسم محرم روزه سره غواړي نبی اسلام فرمایي یا روزه مخکې وروسته دا اوس نسل دا زیات افضل دی ورسره که فرصت نه وي یو نسینم ګناګار نه د مناسب یو مخکې وروسته لکه نن مطلب نه اتمه ده سبا لسمه ده نو نن نسل غواړي وسه سبا غواړي یا سبا ونیسه بل د وسه ونیسه د کوم ثواب زیات دی صحیح شو تاسو را دا وای حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرشتہ کې سو دا نشي دی او او درته وای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک کمل کړه دا خو تا د کې بل وګوره کنه موږ وخت موږ ګور پسې راځي چې په راځي خو موږ وخت راځه موږ پسې راځه جواب الله کوم کنه خبر دې کړه خیر خبر باندې کړه موږ پسې کوم راځي موږ پسې کاکا تر دا وای د کوم ځای دی خیره لوټ خطر دا وای کاکا محرم میاشت روانه ده محرم میاشت پته راته کنه او د محرم میاشت کې سره غټه واقعا شی و چې اوسه پورې دا ټول دنیا مسلمانان چې کوم دی هغه یاد ساتيو 1400 کالو نه زیات ټایم تیر شو ها مورم څه واقعا شی و بګي زغه پاتره ده نه نشي پته راته تر دا وای حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ پرشتہ کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سو ها وسو والله فاهم دا خو کار وکړو کار وکاو دغه تعلیم سرشته وسره وکنه نه نو وسره ها تر دا وای حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نوم دی اورېدی هغه دغه روزه مبارک چرته ده ها حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چرته ده زغه پته نشته دا محرم الحرام میاشت د کې سره چې غټه واقعا شی و چې هغه 14 کالو نه زیات 1600 کال تقریبا تیر شو دغه نه زیات او څه پورې هغه واقعا او هغه رض یادېږي خبره ورپسې کوم خبره ورپسې جی ورپسې وږي خطر ته وای دا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرشتہ کې سو خطر ته اخره کې وای چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی دا روزه مبارک په کمل کې ده عمر دې څومره ګولا 18 سال 18 کاله کله پته کوي بس کوم بجې دنه روزه دا وای محرم میاشت روانه ده محرم میاشت کې صدا چې غټه واقعا شی و چې 1400 کالو نه زیات ټایم تیر شو مسلمانان هغه واقعا چې کوم دی یاد ساتي دا حسن رضی الله تعالی عنہ چې دی انه چې دی دا شهید شو دی حضرت حسن رضی الله تعالی ها تر دا وای چې دا حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنہ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پرشتہ کې سو
در دا وایي چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک کوم ملک دی؟ روزه چېرته ده؟ کوم ملک ده؟ خبر مبارک ده؟ دا راته ووایه کوم ملک کې کجورې زیاتې پیدا کېږي؟ سعودي عرب. ښه روزانه ته دا ووایه عمر یې څومره دی؟ تقریبا 21 سال دی 22 23 یا ښه ته دا ووایه روزانه د محرم میاشت روانه ده که نه؟ د محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعه شوې وه چې 1400 کالو نه زیات ټایم تېر شو اوسه پورې مسلمانان چې کوم دي هغه واقعات ساتي؟ آی کې کربلا راغلو کربلا اوبو قلت حضرت حسن رضی الله تعالی حضرت حسین رضی الله تعالی نبی علیہ السلام کوم نسی چې کوم دي علی رضی الله تعالی زامن هغه ته راغلو آی کې او ته اوبو قلت محسوس شو یو باچا تقریبا نوم ته نیر دی خستنوم د نوم را نیر دی هغه باچا هغه ته اوبو لکه مطلب اوبه ورته نه ورکولې او ډېر ظلم زیاتې ورسره کړی په هغه ورځ کربلا. او دا راته ووایه روزانه د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ روزه مبارک چې کوم ده هغه چېرته ده؟ کوم ملک کې؟ روزه مبارک قبر مبارک خبر سعودي کې به سعودي کې به پته درته نشته که نه؟ سعودي کې پته درته سعودي کې دي؟ سعودي کې دی ټول صحابه کوم اهم صحابه کوم چې و غټ علي رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه عمر رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه هغه چې کوم روزه مبارک هغه په سعودي کې. سعودي کې دي؟ جی. ښه ته دا وایه روزانه د کجوري چې کومې دي دا کوم ملک زیاتې پیدا کېږي؟ کجوري کجوري د زیاتې دغې د سعودي ایران. سعودي ایران؟ ایران. قدرمنو کتونکو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق څنګه چې موږ ویلي وو چې په پروګرام په اخره کې به موږ د کوم سوالونه چې موږ د خلکو مخکې ایښي وو د هغې صحیح جوابونه به ستاسو په وړاندې راوړو. نو دا اوس ما سره حسن فاروقي صاحب چې کوم د دې ځای دوکاندار هم دی او دا د دین حوالې سره علم پوهه لري نو غواړم به چې دنه دا پوښتنه زه وکړم. ما خیال دا دی چې پته ومئ ورور ته راته دا ووایه د محرم میاشت روانه ده. محرم میاشت کې څه داسې غټه واقعه شوې وه چې پکې هغه واقعه اوسه پورې 1400 کالو نه زیات ټایم تېر شو او هغه واقعه یاد ساتلی کېږي. ټولو نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دومره د ګرمۍ باوجود تاسو بازار ته راغلی او بیا مطلب دا د خلکو نه دا تپوسونه کوئ هغه خلکو هغه مینه محبت کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی صحابه کرامو سره دی دین معلومات سره دی هغه تاسو خلکو ته ښایي او هغه مزید سره نور زده کوئ. مقدس محرم الحرام چې دی کې غټه واقعګانې ډېرې دي خو کې یو واقعه ده چې حسین رضی الله تعالی عنه په دې کې شهید شوی دی. حضرت آدم علیه السلام چې دنیا ته راغلی نو په دغه ورځ راغلی او حضرت ابراهیم علیه السلام کله چې اور ته غورځېدلی کېدو نو هغه مقدس محرم الحرام او عمر رضی الله تعالی عنه په دغه مهینه کې په دې میاشت کې نبی علیه دغه چې کوم دی عمر رضی الله تعالی عنه هغه شهید شوی دی. او کله چې موسی علیه السلام فرعون نه نجات نو هغه مقدس محرم الحرام نو بیا نبی علیه السلام موږ ته د دې منتې د روژې تاکید راکړی چې تاسو د یوم العاشورا د روژه ونیسئ. بل سوال زموږ دا دی چې حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه او حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په رشته کې څو؟ دا خو د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور وه چې نبی علیه الصلاة والسلام ویل دی چې فاطمه چې دا زما د زړه ټوکړه ده او اول به د قیامت پر ورځ به اول جنت کې ما سره میلاویږي څوک حضرت فاطمه دا د هغې دواړو زامنو او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دواړه نسي. دا راته ووایي چې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه روزه مبارکه چې کوم ده هغه کوم ملک ده؟ هغې کې خو بعضې خلک وایي چې مطلب د علي رضی الله تعالی عنه په روزه مبارک چې کوم قبر دی بعضې وایي چې دا په افغانستان کې په زیارت کې دی بعضې وایي نه دا په عراق کې دی او په نجد شهر چې کوم دی په هلته د علي رضی الله تعالی عنه دا روزه مبارک هلته ده. او د اخري کې راته دا سوال جواب راکړئ چې کجوره چې کومه ده کجوره دا کوم ملک زیات پیدا کېږي؟ دا خو کجوره چې دا خو د عربو ملک بیا په خاص طور باندې دا مطلب دا په مصر کې دا زیاته د پیدا وخت دی. ډېره مننه قدرمندو تاسو د دې زموږ سوالونو صحیح جوابونه واورېدله. زمونږ د دې پروګرام بنیادي مقصد چې کوم دی نو هغه دا دی چې موږ د دین حوالې سره چې کوم بنیادي معلومات دي هغه موږ خلک په خبر کو او شعور آگاهي حوالې سره موږ خپل کردار ادا کو. دا اوس زموږ د تاکوټ نه راځي ما ته څه پته ده پروګرام آینده له ستاسو په وړاندې بل ځای نه حاضرېږو
تر هغه پورې خپل قربان نادر خان زما کیمرامین رحیم الله حافظ او زما پوره ټیم ته اجازه ورکړئ د الله پامان.